یو ملګري تپوس کړی دی چې جی بعضې خلک دا وایي چې 10 محرم باندې په خپل کور والو باندې وسعت رزق وکړي، یعنې ډېر خوراک پې وکړي او عمده خوراک وله راړي، نو الله ټول کال بیا د دوی رزق پراخه کړي. دا خبره شریعت کې څنګه ده؟ ګوره جی دا حدیث پاک ته خو هغه حدیث په ګڼو طرقو باندې ذکر دی. حدیث دار من وسع علی عیاله یوم عاشورا نو وسع الله علیه سائر سنه، چې کوم کس د عاشورې په ورځ باندې خپل کور والو باندې فراخي وکړه، معنی د رزق فراخي وکړه، نو الله به پورا کال فاغه باندې بیا وسعت کوي. چونکه د حدیث ته خدا حدیث محدثینو مختلف سندونو سره ذکر کړی دی. بهقی اول دا روایت هغه ذکر کړی دی، خو هلته لیکلی دی چې اسناد سند د دې ضعیف دی. بل طبرانی دا روایت راوړی دی المعجم الاوسط کې، او دارقطنی هم دا روایت راوړی دی، او بل ابن عبدالبر التمهید کې دا روایت راوړی دی 6 جلد صفحه 333 باندې، او دغه شانتي سیوطي الدر المنصور سورت بقره یو آیات ته 197 پاغي باس کوي، نو دا روایت یې هلته راوړی دی. مختلف طرقو سره دا روایت ته چې کم کس د عاشورې په ورځ باندې خپل کور باندې کور والو باندې عمده خوراک وکړه، بهتر خوراک یې وکړه، معنا د رزق فراخي پې وکړه، نو الله به پورا کال په هغه باندې د رزق بیا فراخي راولي. خو چونکې د روایت باره کې د علماء کرامو مختلف اقوال دي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه فرمایي چې دا روایت چونکې ذکر دی او هغه وایي چې دا حدیث دا ضعیف دی، او بیا وایي چې د دې څه اصل هم نشته. دغه شانتې ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا 15 جلد صفحه 299 باندې لیکلی دي، وایي دا روایت دا ضعیف دی. امام بهقی کا ذکر کړی دی، هغه هم وایي سند ګورې د دې ضعیف دی، اگر چې هغه بیا لیکلی دي نورو طرقو سره مختلف طرقو سره نقل کړی دی، او بیا وایي چې مجموعي طور باندې دا تقویت لري. شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه وایي دا حدیث انتهایی ضعیف دی، او په دې حدیث باندې بلکې هغه وایي په دې باندې خو اعتماد هم نشي کېدی. دغه شانتې ابن جوزی الموضوعات 2 جلد صفحه 181 باندې لیکلی دي، وایي دا حدیث موضوعی دی بلکې دا منګړت دی. چونکې دا روایت ضعیف دی او په دې کې روافض سره مشابهت دی، لہذا په دې ورځ باندې خپل کور والو ته ښایسته یا عمده خوراکونه راړل په دې خیال باندې چې ماله به الله ټول کال باندې رزق پراخه کړي، نو دا د هغوی سره مشابهت دی، بلکې دا نه دی پکار. بلکې 10 محرم عاشورې په باره کې خو صحیح حدیث مسلم ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي صیام یوم عاشورا احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله. نبی علیہ السلام فرمایي وایي زه امید لرم چې د عاشورې د 10 محرم د روجې چې چا په دغه ورځ باندې ونیسله د تیر کال ګناهونه به الله معاف کوي. ګناهونه نه مراد کبیره نه صغیره ګناهونه به الله په دې سره معاف کوي. نو په دغه ورځ باندې چونکې د روجې بلکې د نهم حدیث پاک کې خدا راضي نبی علیہ السلام بیا دام فرمایلی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، که چېرته زه آینده کال ژوندی یم نو زه به ورسره نهم محرم هغه هم روژه نیسم. نو نهم محرم او 10 محرم د دې خو احادیثو مبارکو کې د روژې فضیلت راغلی دی، نو که په دغه ورځ باندې روژه ونیسلی شي نو هغه ډیره بهتره ده. او باقی چونکې عمده خوراک په کور والو باندې کوله نو هغې باره کې چې دا کوم روایت دی نو دا ضعیف دی. نو الله دې
موږ او تاسو له په دې عمل توفیق نصیب کی. نو چونکې روایت ضعیف ته د هغې د وجې نه موږ له په دې باندې عمل کول پکار نه دي. اگر چې باب د فضایلو کې قابل قبول له خو هغې دپاره هم بیا شرطونه دي. نو پکارداری چې په دغه راز چونکې د روژې فضیلت زیات دی او دغه حدیث بالکل صحیح حدیث دی، پکار دی چې موږ په دغه راز باندې روژه ونیسو.